نوې نظام خلاف. زه دې خبرې ته راځم. په قبایلو کې دا رواج دی چې قبایل ته مخامخ کېنه او ورسره وګڼېږه او په خبره باندې پوه کا او دلیل ولا ورکا. جی ما ته ښکاري په پاکستان کې به د ټولو نه نسبتاً آسان نظام چلول به په قبایل کې دوی په دلیل باندې پوه کې او دوی تا سره ومني نو دوی تا پسې شاته ځي، ټول قوم ملاتړ کوي په خیر پسې. چې کوم ځای کې د دوی خبرې جایزې وي او هغې کې خلکو ته نقصان وي هغې ته به موږ غوږ نیسو، د هغوی جایزه خبرې ته به موږ غوږ نیسو. مسله دا ده چې دا کم چې هړتالونه یا دغه کېږي په دې کې څونه چې زما انفارمیشن دی چې څونه زموږ معلومات دي جی په دې کې چېرته یو خاص انټرسټ انوالو دي او یو خاص منشا انوالو دي. جی حکومت پاکستان اعلان وکړو، آئین ټول قوانین بدل شول، سپریم کورټ پکې آرډر وکړو، په دا 10-15 کسانو باندې په دې ریزسټنس باندې ملکونه خپلې فیصلې نه بدلوي. خو زما به کوشش دی چې زه کومه ضلع کې کار شروع کوم او په کومه ضلع کې موږ پولیسینګ شروع کوو چې د هغې ضلع د هر یو مشر سره او د هر یو کشر سره ما ناستې کړي وي، ما ورسره خبره کړي او زه به انشاءالله په دې دلیل باندې په دلیل به قایل کوم چې په د نوي نظام کې خیر دی او فایده ده او چې دوی سره دا زموږ میټینګونه شروع شي. جی ما یقین دی چې ریزسټنس به نه راځي انشاءالله. الله دې ونه کړي چې راشي. خو بعضې د قبایلي او د بندوبستي علاقو ترمنځ څه ناڅه داسې یو لکیره شته، یو کرښه شته او بیا که موږ وګورو زموږ پېښور کې په حیات آباد کې خو دیوال والې شوی دی. نه آیا چې اوس موږ مرجر وشو د دغه دیوال د موجودګۍ ضرورت شته؟ نه، د دې موجودګۍ ضرورت هم نشته دی. زه به ستاسو د دې پروګرام په وساطت سره قبایل ته دا وایم جی چې تبدیلی چې دا تبدیلی کې مشکلات وي، که خوی تبدیل کوي او که رواج تبدیلی کوي او که وطن پرېږدي بل وطن ته کډه کوي، تبدیلیه کې مشکلات وي. 80 کاله په قبایلو کې چې کوم نظام و دا نظام بل ځای کې چېرته نه و. حکومت پاکستان و قبایل ته هغه حقوق ورکوي چې کوم په لاهور کې، په پېښور کې، په پنډۍ کې، په بقایا پاکستان کې دي. بحثیت قبایل ما ته خپله دا پته ده، زه په دې ښه په تسلۍ سره یم چې زما چې کوم ذاتي ژوند تېرولو طریقې کار دی، زما چې کوم رواج دی په هغې باندې هېڅ اثر نه غورځېږي. صحیح نوې زوړ پیکیج اوچت کما، په زوړ پیکیج کې د خاورې ذمهواري وه، په زوړ پیکیج قومي ذمهواري وه، په زوړ پیکیج کې داسې ذمهوارۍ په ما باندې راتلې چې هغې ما سره ما باندې بوج و، ډاکه وشوه زه ذمهوار، دهشتګردي وشوه زه ذمهوار، زما په خاوره کې ده یا زما په قوم کې دی. چېرته کلیوال مې ما په ټول عمر لیدلی نو هغه جرم وکړو او ټول قوم په جیل کې پروت دی چې ما ته هغه پیکیج رانه اوچتوي، FCR رانه ختمیږي، د خاورې او قومي ذمهواري رانه ختمیږي او ما ته بل پیکیج راکوي. زه به دا ګورم چې بلا مې د سر نه څونه غټه کوزه شوه او په دې نوي پیکیج کې مسایل سره روان دي، هڅومره دي موازنه به کوم. وخت هم ډېر کم دی خو زما خواهش دی چې د چېرته نه او کله خو به دا انیشیټیو اخیستل غواړي نو څه ګڼئ تاسو چې تاسو وایئ موږ تیار یو او د یو نوټیفیکیشن په انتظار، کله پورې تاسو ګڼئ چې یاره فوري طور تاسو او کومه علاقه کې به اول تاسو دغه د پولیسینګ نظام بوځئ او هلته نه به کار شروع کړئ؟ علاقې تپوس رانه فلحال مه کوئ، خو دغه موږ به ډېر زر به شروع کوو انشاءالله. او چې د کم ځایونو نه شروع کېږي هلته به زه مشرانو سره کینم، هغوی به پوهوم انشاءالله. او الریډي هم زما د مشرانو سره رابطې شروع دي، ډېرو سره رابطې وشوې، ډېرو سره پاتې دي، خو که د الله تعالی خوښه وه ټولو سره به رابطې هم کېږي او زر به شروع کېږي دا نظام. جی ډېره مننه کوو انسپکټر جنرال پولیس د خیبر پښتونخوا صلاح الدین محسود صاحب، ستاسو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ګرانو کتونکو خبرې اترې تاسو واورېدې او د پولیس سره چې کله خبرې کېږي، د پولیس په نظام خبرې کېږي، د پولیس په کارکردګۍ خبرې کېږي، نو په هغې کې ډېرې ترخې خبرې هم راځي او خوږې خبرې هم راځي. خو نن چې موږ په کومه ایشو باندې خبرې کولې دا د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د مرجر ایشو ده او موږ همیشه چې د
قبایلو په حواله سره خبرې اترې کوو نو موږ وایو چې قبایل دا وخت خپل تاریخ د یو ډېر اهم موړ نه تېرېږي او دغه حالاتو کې ډېر د حساسیت تقاضا کوي، ډېر د سنجیدګۍ تقاضا کوي او زموږ خواهش دی چې دغه رونه عملاً چې په دغه صوبه کې راګډېږي په هر لحاظ سره پکار ده چې د هغې ستونزې او د هغې مشکلات هغه حل شي او هغې طرف ته توجه شي. آی جي صاحب سره به وخت په وخت باندې بیا هم مونږ په دغه ایشو باندې او دغه ایشو کې چې کوم مشکلات مخې ته راځي په هغې به خبرې اترې کوو چې زموږ دغه قبایل په کوم انداز باندې مطمئن کیږي او هغې ته مونږ څنګه انفارمیشن ورکولی شو، څنګه معلومات ورکولی شو. خو دا وخت د پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ. الله په امان.